کرچا د علماء سره محبت نشته بغض ساتي هغوی ته سپک ګوري هغوی پسې کنځل کوي د هغوی شکلونه بدلوي دا دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی که د الله سره محبت وی د ده به د عالم سره محبت وی که د نبي سره محبت وی د ده به د نبي د وارث د عالم سره محبت وی که چېرې دې عالم ته سپک ګوري بیا خپل ایمان ته وګوره خپل ګریوان کې وګوره چې ته الله سره محبت دعوه په کم ژبه باندې کې ته د الله سره د الله د نبي سره د محبت دعوه څنګه کې چې ستا طالب سره دشمني ده طالب خو په مدرسه کې ناست دی د الله کلام یې زده کوي ستا خوب په ټیم دی ستا خوراک په ټیم دی تر طالب نه تپوسو کوي ستا خوراک په څه ټیم دی ستا خوب په څه ټیم دی ته خپل خوراک ته وګوره تر طالب خوراک ته وګوره بیا هم ته راځې د طالب سره بغض ساتې نو ستا د الله او ستا د الله د نبي سره محبت نشته که چېرې دا محبت وی طالب به د ځان ته رانږدې کړی وی چې و طالب جانه په دې وخت کې د خلکو کم سوچونه دي د چا کم خیالات دي ته راغلی ساده کپړې ستا لباس دی دلته ناست دی د الله کلام یې زده کوې په دې نوجوانۍ کې د انسان کم سوچونه ته مدرسه کې ناست دی تا نوجواني تا مدرسې له ورکړه تا خپل صلاحیت او استعداد دا خلک په دې نوجوانۍ کې څنګه خرج کوي ته د الله ر دین د پاره خرج کوي د الله کلام زده کوي د الله د نبی احادیث زده کوي پکار دا وه چې دا طالب جان ته ځان ته رانږدې کړی وي چې ته طالب سره زړه کې بغض ساتې ته قاري صاحب سره زړه کې بغض ساتې ته عالم سره په زړه کې بغض ساتې پته ولګېده چې ته په دې خپله دعوه کې دروغجنې نه ستا د الله سره محبت شته او نه ستا د الله د نبي سره محبت شته د چا خو چې د چا سره محبت دا د محبت کوونکو والا نه تپوس وکړه چې د هغه باندې د هغه د کور سپیم ښه لګي انسانان خو پرېږده که ستا د الله سره محبت وی نو ستا به د عالم سره محبت وی که ستا د الله سره محبت وی ستا به د طالب سره محبت وی ستا به د هغه چا سره محبت وی چې هغه دام کولی شي چې ځان له مزدوري وکړي لیکن هغه جومات کې ناست دی هغه مدرسه کې ناست دی چې خدایا چا ته خیر ورسي که زما بچي هغه وږي نو خیر دی که ما ته د یو ټیم ملاویږي د یو ټیم نه ملاویږي نو خیر دی په هغې کې هم ته راپاسې مولي صاحب وظیفو ته ناست دی قاري صاحب وظیفو ته ناست دی طالب وظیفو ته ناست دی یاد ساته دې طالب له دلته هم خدای عزت ورکړی دی ستا په ښه کتو باندې دلته که عزت میلاویږي که نه میلاویږي هېڅ پروا نشته دله خدای عزت ورکړی دی چې کله دستاربندي سوچ ورته کوم دستاربندۍ کې نوم واخیستلی شي پلانې د پلانې زوی هغه ناظره باندې قرآن ختم کو هغه حفظ باندې قرآن ختم کو سټیج ته رابلي علما کرام د شفقت لاسونه ږدي هغه ته دستار کوي ما سوچ کو چې خدایا دلته دې عزت ورکړې او قیامت کې مستا خپل پیغمبر فرمایي هغه څوک چې په ناظره باندې قرآن ویلی دی د هغه مور او پلار ته به د عزت تاج هلته په سر کړی شي او بیا چې حافظ قرآني هغه ته بوی د جنت درجې دي مړه هلته د خوب درغلې او ټالۍ به دې والې قرآن به دې زده کوو کله به د روټۍ ټیمو خلکو به خوراکونه کول ته به وږی وي دغسې به زیړ پړ ناست وي لیکن خپل سبق ته نه دی پرېښی ستا نوجواني په مدرسه کې پاتې شوې ده تا حفظ کړی دی راشه و حافظ قرآنه نن به صدر صاحب ولاړ دی وزیر صاحب ولاړ دی ممبر صاحب ولاړ دی ستا د کلي وډیره ولاړ دی چودري ولاړ دی ستا د کلي خان ولاړ دی دا ټول ګوري لیکن دوی ته دغه درجه نه میلاویږي دا درجه که میلاویږي دا ته چې ورته سپک ګورې دې خړ پړ طالب ته ومیلاویږي الله به وفرمایي او حافظ قرآن راشه دا جنت درجې دي وایا الحمد نه شروع وکړه ښکلی وایا په قلار وایا په خوږ اواز وایا چې کم ځای کې م ته وي والناس او حافظ قرآن ستا دقه درجه ده چې څونه تا قرآن آیتونه وي ستا دغه درجات دي د دې درجاتو نه به هر سړی محفوظ وي نن ورته ته سپک ګورې که چېرته مالک راشي او وظیفه غواړي مخ ته یې خوا واړی بس څه وله ورکړي نو
لیکن الته به مقام وویني. نو بهرحال که چا سره محبت کیږي نو د هغه د سپینم خلق قربانیږي. مړه دا خو د الله بندگان دي، بیا علما کرام دي، بیا حافظان دي، بیا طلبا دي. که ته دوی سره بغض ساتې نو په دې خپله دعوه کې ته دروغجنې. نرې د الله سره محبت شته، نرې د الله د نبي سره محبت شته. که د الله سره د محبت وې ستا به د عالم سره محبت و، که ستا د نبي سره محبت وې ستا به د نبي د وارث د عالم سره محبت و، که ستا د الله سره محبت و ستا به د حافظ قرآن سره محبت و، ستا به د مدارسو سره محبت و، ستا به د جماعتونو سره محبت و، ستا به د خانقاه سره محبت و. که دا نه په دې خپله دعوه کې سی به دروغجن یې. لږ سوچ به دې خبرو ته کې. نن ستا په نظر کې عالم سپک دی، ستا په نظر کې حافظ قرآن